درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باوریم چې روغ او صحتمند ژوند به ولرئ. 12 ټولګي کیمیا نبات د تیروریزم د الکانونو میخودنه په آیپاک طریقه او نن ورځ د خاخ لرونکو الکانونو میخودنه په اشتکاکي طریقه، یعنی موږ څه ډول کولی شو په اشتکاکي طریقه د الکانونو میخودنه وکړو زده کوونکو. مخکې دی نه چې په اشتکاکي طریقه الکانونو میخودنه زده کړو زده کوونکو. دې نه مخکې موږ اول باید د کاربون ډولونه وپېژنو. کاربون په څو ډوله دی؟ د کاربون ډولونه زده کوونکو. په کیمیا کې موږ کاربون په 4 ډوله یایو. یو لومړنی کاربون، دویمي کاربون، دریمي کاربون او څلورمي کاربون. اولی کاربون کوم دی، دویمي کوم دی، دې اوس تعریفونه تکوم، خو موږ باید په دې اول پوه شو چې کاربون ډولونه باید وپېژنو زده کوونکو. اول لومړنی کاربون، دویمي کاربون، دریمي کاربون، او بالاخره څلورمي کاربون. زده کوونکو لومړنی کاربون هغه کاربون دی چې یوازې له یوه بل کاربون سره یوه ګونې اړیکه ولري، یا هغه کاربون دی چې له یوه بل کاربون سره یو ولنسي الکترون شریک کړی وي. د بیلګې په توګه دا کاربون ده، دا څو الکترونونه لري؟ ولنسي اخري مدار کې 4 الکترونونه لري. دا هم کاربون ده، دا په اخري مدار کې 4 الکترونونه لري چې اخري مدار الکترونو ته ولنسي الکترونونه ویل کېږي. اوس دا الکترون دې سره شریک کېږي. ګوره دې ته موږ لومړنی کاربون ویلی شو او دې ته هم ویلی شو. او لومړنی کاربون چې دا هغه پرایمري کاربون موږ په پي توري سره ښیو یا ښودل کېږي. دویمي کاربون په اس توري سره ښودل کېږي، اس توري سره. دا سیکنډري کاربون هغه کاربون دی چې که چیرې یو کاربون له 2 نورو کاربونو سره اړیکه ولري. یو کاربون ده، دا یې 2 کاربونه، دا یې 3. اوس که یو کس پوښتنه وکړي چې په دې کاربونو کې ته ماته دویمي کاربون وښیه، موږ ورته ویلی شو چې د منځنی کاربون چې کوم ده دا دویمي کاربون ده، ځکه چې له 2 نورو کاربونو سره اړیکه لري، یعنی له 2 نورو کاربونو سره یې 2 ولنسي الکترونونه سره کمته کړي دي، شریک کړي دي. دریمي کاربون زده کوونکو دا ترشري کاربون په ټي توري سره ښودل کېږي. هغه کاربون دی چې له 3 نورو کاربونو سره اړیکه ولري. د بیلګې په توګه دا کاربون ده، دا کاربون ده، دا هم کاربون ده او دا هم کاربون ده. ګوره دا کاربون که وکسو د منځ کې مې چې لیکلی ده، دې کاربون سره یوه ګونې اړیکه لري، دې سره هم لري، دې سره. نو د منځنی کاربون چې دا مونږ یو چې دا دریمي کاربون ده، یا هغه کاربون دی که چیرې یو کاربون له 3 نورو کاربونو سره یو ولنسي الکترون شریک کړي، دریمي کاربون بلل کېږي. څلورمي کاربون هغه کاربون دی چې له 4 نورو کاربونو سره اړیکه ولري. بیلګې په توګه زده کوونکو دا کاربون دې سره هم یوه ګونې اړیکه لري، دې سره هم لري، دې سره هم اړیکه لري او دې سره هم اړیکه لري. چې څلورمي کاربون بیا موږ د کیو په توري یا کواترنري کاربون چې ورته یایي په کیو توري سره ښودل کېږي. اولی یا لومړنی کاربون هغه کاربون دی چې یوازې له یوه بل کاربون سره یو ولنسي الکترون شریک کړي. دویمي کاربون یا سیکنډري کاربون هغه کاربون دی چې له 2 نورو کاربونو سره 2 ولنسي الکترونه شریک کړي. او دریمي کاربون که چیرې یو کاربون له 3 نورو کاربونو سره یو الکترون شریک کړي چې مجموعاً
درې ولنسي الکترونونه شریک کیږي دریمي کاربن بلل کیږي او څلورمي کاربن هغه کاربن دی چې له څلورو نورو کاربنو سره څلور اړیکې ولري هر کاربن سره چې یوه اړیکه شي مجموعاً څلور یوه ګونې اشتراکي اړیکې کیږي او یا څلور ولنسي الکترونونه شریک کړي زده کوونکو اوس کتابچه کې ولیکئ مثال په لاندې درکړل شوي مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کړئ په لاندې درکړل شوي مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کړئ زده کوونکو یو داسې مرکب موږ لیکو چې CH درې رابطه CH رابطه CH درې CH دوا رابطه CH درې CH درې او CH درې داسې یو مرکب چارو کړی د زده کوونکو موږ نه دا پوښتنه کړې ده چې په دې مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کې زده کوونکو دغه د اول کاربن که موږ تاسې وکړو دا کاربن یوازې له بل کاربن سره یوه ګون اشتراکي اړیکه لري یعنې یو الکترون شریک کړی ده نو دغه کاربن زده کوونکو دا به پرایمري کاربن وي پرایمري کاربن څه معنا یعنې لومړنی کاربن به وي زده کوونکو دغه دویم کاربن که وکړو دا کاربن یو الکترون یې دې کاربن سره شریک کړی ده دې کاربن یو الکترون یې دې سره شریک کړی دی د دویم کاربن سره او یو یې دې کاربن سره شریک کړی ده یعنی هدف داسې ده چې دا کاربن مستقیما د څلورو نورو کاربنو سره اړیکه لري زده کوونکو دغه کاربن ته چې ویلی کېږي دا به کواترنري کاربن وي یا به څلورمي کاربن وي چې څلورمي کاربن موږ په کیو سره ښیو زده کوونکو دا کاربن که وکړو دا کاربن یوازې له دې کاربن سره اړیکه لري نو دغه کاربن چې کوم ده دغه به هم پرایمري کاربن وي یا لومړنی کاربن دا کاربن که وکړو ګورئ زده کوونکو دې کاربن سره هم اړیکه لري دا کاربن دې سره هم اړیکه لري کله چې یو کاربن د دوه نورو کاربنو سره اړیکه ولري زده کوونکو دې ته بیا دویمي کاربن ویلی کېږي چې موږ تاسې په اس توري سره ښیلی شو دا کاربن که وکړو دا کاربن یو ولنسي الکترون یې دې کاربن سره شریک کړی ده یو یې دې سره شریک کړی ده او یو یې دې سره درې الکترونونه یې نورو کاربنو سره شریک کړي دي نو موږ یایو چې دغه کاربن چې وي ترشري کاربن وي یا به دریمي کاربن وي ډېر په اسانۍ سره زده کوونکي موږ تاسې په دې نه پوهېږو اولي کاربن دویمي دریمي او څلورمي کاربن زده کوونکو اوس کله چې موږ تاسې د الکانونو میخودنه په اشتکاکي طریقه کوو په اشتکاکي طریقې پوره به موږ هغه کاربن د مرکزي اتوم په حیث مانو چې له نورو ډېر کاربنو سره یې چې کړي وي اړیکې جوړې کړي وي زده کوونکو اوس ولیکئ د الکانو نوم ایښودنه په اشتکاکي طریقه د ښخ لرونکو الکانونو میخودنه په کومه طریقه په اشتکاکي طریقه په اشتکاکي طریقه کې زده کوونکو موږ څو نکتې په پام کې نیسو اول موږ هغه کاربن په نښه کوو چې له نورو ډیرو کاربنو سره اړیکې ولري هغه په نښه کوو چې ډیرو کاربنو سره اړیکې ولري ډیرو کاربنو سره اړیکې ولري یوه خو دا خبره کوو او هغه کاربن چې له نورو ډیرو کاربنو سره اړیکه لري هغه به موږ تاسې مرکزي اتوم شي مرکزي اتوم بشي چې دغه مرکزي اتوم بیا
دغه مرکز چې کوم ده دا مونږ بیا د میتان په نوم یو د زده کوونکو. دویم د مرکزي اتوم په شاوخوا کې حتما نور الکایل ګروپونه چې پاتې کېږي هغې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. د الکایل ګروپونو کې به داسې نوم وخلی چې اول به کوچني الکایل ګروپونه وخلی. دویم متوسط یا منځني الکایل ګروپونه نوم وخلی متوسط. او په دریم قدم کې به تاسو زده کوونکو د لوی الکایل ګروپ نوم وخلی او په آخر کې به څه کوئ لوی الکایل ګروپ نوم به وخلی. په دریم قدم کې آخر کې به تاسو زده کوونکو چې د الکایل ګروپونو نوم واخیستو په آخر کې به د میتان کلمه ذکر کوئ. دې په خاطر چې مونږ د الکانو په نومېښودنه نه اشتقاقي نومېښودنه نه منظم پوه شو. یو څو بیلګې زه په فهم کې نسم. واسو دا بیلګه زه لیکم چې CH3 رابطه CH2 رابطه CH3 زده کوونکو. یو کس روغلو مونږ نه پوښتنه کوي چې دې مرکب نوم په اشتقاقي طریقه وخلی. مونږ پوهېږو چې د الکان کورنۍ ده ځکه ټولو کاربونو په منځ کې اړیکې یوه ګونې دي زده کوونکو. خو هغه کاربون مونږ تاسې مرکزي اتوم کېږي چې ډېرو کاربونو سره اړیکه لري. دا کاربون یوازې له دې سره اړیکه لري. دا کاربون یوازې له دې سره اړیکه لري. خو که چېرته د منځنی کاربون که وکسو دا کاربون دې کاربون سره هم اړیکه لري دې سره هم اړیکه لري. موږ تاسې هغه مرکز ده چې له نورو ډېرو اتومو سره اړیکه ولري. دې مرکز نه چې پاتې کېږي دې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. د الکایل ګروپونو نوم به داسې وخلی اول کوچني دویم قدم کې متوسط او په دریم قدم کې لوی. دا دواړه الکایل ګروپونه چې مرکز نه پورته شول دا یو ډول دي. ځکه کله چې دې نوم زه وخلم وبه لیکم چې دای میتایل او په آخر کې کومه کلمه مونږ تاسې ویلې وي چې د میتان کلمه ذکر کوو زده کوونکو. دای میتان دی چې شو دی نوم شو په اشتقاقي طریقه. اوس زه ارسم یوه دویمه بیلګه هم په پام کې نسو زده کوونکو په اشتقاقي طریقه کې. بیلګې په توګه زه لیکم چې CH3 رابطه کاربون CH3 زده کوونکو CH3 او داس کې به هم ولیکو چې CH3. دې مرکب نوم چې کله زه وخلم زده کوونکو مونږ هغه کاربون د مرکزي اتوم په حیث منو چې له نورو ډېرو کاربونو سره اړیکه ولري. دا کاربون دې کاربون سره اړیکه لري. دا پرایمري کاربون ده. دا هم پرایمري کاربون ده. دا هم پرایمري کاربون ده او دا هم پرایمري کاربون ده. یوازینی منځنی کاربون ده چې له نورو ډېرو کاربونو سره اړیکه لري. دا هم تاسې مرکزي اتوم شو. دې مرکزي اتوم په شاوخوا کې چې پورته شول دې ته زده کوونکو چې ویلی کېږي دې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. نو موږ اول کوچني بیا متوسط او په آخر کې لوی الکایل ګروپونه نوم وخولو. دا چې څلور سره الکایل ګروپونه مساوي دي ځکه زه مجبور یم چې اول چې ولیکم تترا ولیکم. تترا معنا څلور. بیا الکایل ګروپونو نوم چې ده میتایل ده تترا میتایل او په آخر کې موږ تاسې ویلي وو چې میتان کلمه باید ذکر کړو زده کوونکو. دا دویمه بیلګه شوه. زه یوه دریمه بیلګه هم په پام کې نسم. دریمه بیلګه کې زه لیکم زده کوونکو CH3 رابطه کاربون رابطه CH2 CH3 او داس کې هم لیکم چې بیلګې په توګه CH3 زده کوونکو.
اوس کله چې زه دې مرکب نوم وخلم په اشتقاقي طریقه اول د هغې اول لاس یو کاربن پیدا کوو چې نورو سره ډېرې اړیکې ولري که دا کاربن په پام کې ونیسم یوازې له دې سره اړیکه لري که دا کاربن په پام کې ونیسم دې کاربن سره هم اړیکه لري دې سره هم لري که دا یو کاربن په پام کې ونیسم دې کاربن سره مې اړیکه شته مستقیما دې سره هم شته دې سره هم شته نو یوازې دغه کاربن دی چې له نورو ډېرو کاربنو سره چې لري اړیکه لري اوس د کوم الکایل ګروپونه چې پوته شول اول به دې نوم وخلو او کوچني کومه دي میتایل ده ځکه زه لیکم چې دای میتایل او بیا دغه الکایل ګروپ ته ایتایل یې لیکيږي زده کوونکو دای میتایل ایتایل دای معنا دوه یو دا میتایل شو یو دا میتایل شو ځکه مې داسې کې ولیکل چې مې ولیکل دای میتایل مې ولیکل او ایتایل مې چې ولیکل دا مې په دې خاطر ولیکل چې داسې کې دوه کاربونه دي دا ایتایل ده او په آخر کې موږ تاسو ویلي وو چې کومه کلمه ذکر کوو میتان کلمه بو ذکر کو دې مرکب نوم شو زده کوونکو دای میتایل ایتایل او په آخر کې میتان زه غواړم یوه درې څلور یوه پنځمه بېلګه هم په پام کې ونیسم دې په خاطر چې تاسې ښه پوه شئ زده کوونکو زه لیکم چې CH3 CH رابطه CH او CH3 زده کوونکو داسې یوه بېلګه موږ لرو ښه اوس که چېرته دا بېلګه کې که ولیکو چې CH3 او CH2 زده کوونکو کله چې موږ داسې یوه بېلګه ولرو په دې بېلګه کې زده کوونکو چې کله موږ د دې مرکب نوم وخلو داسې یو کاربن پیدا کوو چې له نورو ډېرو کاربنو سره چې ولري اړیکه ولري دغه کاربن د نورو ډېرو کاربنو سره اړیکه لري درو کاربنو سره الکایل ګروپونه دا هم چې دي دا هم ایتایل ده ایتایل ده دا هم چې دي زده کوونکو دا هم ایتایل ده او دا میتایل ده موږ تاسو ویلي وو چې اول کوچني نوم وخلو نو کله چې کوچني نوم ذکر کوو موږ اول به چې ولیکو اول به ولیکو چې میتایل بیا ایتایل ګروپ دغه ده او یو دغه ده و به لیکو چې دای ایتایل او په آخر کې میتان کلمه ورخلو زده کوو دای چې شو میتایل دای ایتایل میتان زده کوونکو پنځمې بېلګې ته متوجه کېږو شپږمې ته وبخئ هم به خیرنۍ بېلګه وي زده کوونکو تاسو دې بېلګې ته متوجه شئ که چېرته یو کس پوښتنه وکړي چې دې مرکب نوم مو ته په اشتقاقي طریقه ذکر کړئ داسې ذکر کوو چې موږ مخکې افاق طریقه کې هغه زنځیر انتخابولو چې وږ زنځیر وي اوس هغه کاربن لټوو چې نورو ډېرو کاربنو سره اړیکه لري څومره چې وګرځو موږ دا منځنی کاربن که وکسو یو دوه درې څلور دا موږ تاسې چې ده دا موږ تاسې مرکز ده مرکزي اتوم ده دې شاوخوا کې چې پوته شول زده کوونکو دا میتایل ګروپ پوته شو دا پوته شو دا پوته شو او دا پوته شو اوس دې کې کوچني هم شته متوسط هم شته او لوی هم شته زده کوونکو اول کوچنی نوم وخلو دا میتایل ده دا میتایل ده ځکه زه لیکم چې دای میتایل اوس زده کوونکو
دغه الکایل ګروپ کې 2 کاربونه دي او په دې الکایل ګروپ کې 3 دي. موږ تاسې دویم شرط کې متوسط ویلی وو، ځکه زه داسې کې لیکم چې ایتایل او دغه چې دا 3 دی پروپایل ده، خو د زنځیر مت شوی ده، دې ته ایزو پروپایل ویلی کېږي. په آخر کې لوی الکایل ګروپ نوم ده. دې 2 کاربونو په نسبت داسې کې 3 کاربونونه دي، ځکه دا په آخر کې ذکر کوم. او ایزو کلمه ځکه کاروم چې د زنځیر مت شوی ده، او پروپایل نه ځکه وایم چې دا ځکه 3 کاربونه دي او الکایل ګروپ ده، ځکه لیکو چې ایزو پروپایل او په آخر کې کومه کلمه مونږ لیکو چې میتان کلمه زده کوونکو. دا وه د په اشتقاقي طریقه د خاح لرونکو الکانونو میخودنه وه. دا موضوع پای ته ورسېده، نن همدومره کفایت کوي. خو یوه شي ته متوجه شه، که څوک یو کس داسې یو مثال لیر کړي که نه، کاربن ډولونو کې CH3 او دا هم چې هایدروجن. یو کس پوښتنه وکړي چې د منځنۍ دا څومي کاربن ده، ته مو ته دا وښیه. موږ تاسې به ته وښیو چې دا کاربن دې سره اړیکه لري، دې سره اړیکه لري، دې سره اړیکه لري، دې هایدروجن سره اړیکه به نه ښیم کې. موږ چې کله کاربن نوعیت ډول څرګندوو، دې کاربن اړیکه له نورو کاربنو سره په پام کې نه سو. داسې کې کاربن هایدروجن په منځ کې اړیکه په پام کې نه نیولی کېږي. تاسې به ورته وایئ چې دا کاربن دې کاربن سره اړیکه لري، دې سره او دې سره. دا دریمي کاربن ده، د کاربن او هایدروجن په منځ کې اړیکه نه حسابېږي. ممکن تاسې داسې فکر وکړئ چې دې کاربن 4 اړیکې جوړې کړي دي، دا باید څلورمي کاربن شي. نه، دا خبره په پام کې نه نیسئ چې کاربن او هایدروجن په منځ کې اړیکه چې دا په پام کې نه نیولی کېږي. یوازې کاربن او کاربنو په منځ کې اړیکه په نظر کې نیولی کېږي. زده کوونکو وخت په نورو اجازه نه کړي، په نورو خپرونو کې بیرته بیا رسو. انشاءالله په نوو موضوعاتو به خبرې کوو. کامیاب، بریالي او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.